بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو د تا خزانه تانی په حدودو کې یو ډیره غمجنه را پیښه شوې ده. یو دوست خپل دوست قتل کړی دی. هم درو جماعتینا سو نیمه ګنټه شل منټه وړاندې. ولې قتل کړی دی؟ یو ډیر افسرده واقعیا ده چې یو دوست خپل دوست قتل کړی دی. روزګار بدی هم یو ځای کولو، د دې کار فیلډ هم یو ځای. دې حوالې سره مونږه د تانه خزانه ډي اس پي انعام الله خان سره یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. ولې چې پولیس هم کامیاب کاروایی کړې ده، ملزم یې په 2 غنټو کې دنه گرفتار کړی دی. وجه سوا دا ټول ریپورت تاسو سره په خپل ډیجیټل باندې شیر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت بھائی ډېر مننه. بیګا د روجماتي نه بعد موږ ته اطلاع ملو شو چې الهارج ته یو ډېر باډي روړې شوې ده. شیر افضل غړی سره تعلق دی، ینګ الک دی، او اطلاع ابتدایي دا ملو شو چې دا درې څلور ملګري وو، بس هغې کې ډز شوی دی، کس لګېدلی دی. موږ فورا یو ټیم چې دی نو هغه الهارج ته روان کړو. موږ وایو چې صحیح حقایق هلته نه پته لګي، او زه او ایس ایچ او صاحب چې دی نو هغه موږ جایبکوه ته روان شو. جایبکوه ته رسېدو باندې موږ ته د الهارج نه بیا فردر دا رال چې ترې دا ریپورټ کوي چې زه په پټي کې وم. ما ته اطلاع ملو شوه چې دغه شانتې وراره باندې چا ډز وکړو، چې زه الهارج ته راورسېدم. واقعي د هغه لګېدلی و، وفات شوی و، او دا ډز چې دی نو دا حبیب الله کړی دی، او دی چې د هغه د ډز نه لګېدلی وفات شوی دی. موږ چې موقع ته لاړو، شاه محمد ګړی ته ورسېدو. شاه محمد ګړی کې د مقتول کور و، خو وقوع چې ده نو دا په شیر افضل ګړی کې شوی وه. جایبکوه ته مو ځان ورسولو. هلته دا معلومه شوه چې واقعي د دې درې څلور ملګري وو، توتو میمې شوي دي، او هغې کې چې دی نو دا دغه لګېدلی دی لقمان، او وفات شوی دی. هغه موږ د ملزم نوم حبیب الله معلوم شو موږ ته، او معلومه شوه چې خپله خو دی د ګلابات اوسېدونکي دی، پلار یې ګلابات کې کور دی، خو دی چې دی نو دی ده کې شاه محمد ګړی کې اوسېږي. موږ د مخبر نه معلومات حاصل کړو، او ډېر ټیکنیکل طریقې سره چې دی نو موږ ملزم چې دی هغه گرفتار کړو. کله مو ملزم گرفتار کړو، هغه مو راوستو. ابتدایي طور مو هغه نه چې کوم معلومات حاصل کړه، نو هغه ووایي چې زه خپله او دا مقتول لقمان موږ دواړه د فرنیچر د پالش کاریګري وو، په پنډۍ کې مزدوري کوو. خو څو ورځې وړاندې زموږ په منځ کې څه مسلې مسایل رال، بیا ورته ما هغه ځای پرېښودو، زه بل ځای ته مزدورۍ له لاړم. ملزم وایي، او د هغې نه بعد د ملزم رور هلته کې کار کولو، نو هغه بیا دی چېرته څه توتو میمې شوي دي، څه ټس ګزار به مغې کې شوي. بهرحال بیا د دې په موبایل باندې هم څه خپلو کې ترخې خبرې شوي دي. چونکې پرون د جمعې ورځ وه، کاریګر خلک ټول زیات تر د جمعې د ورځې چوټي کوي، نو دا ملزم هم په چوټی و، د مقتول هم په چوټی و. پرون مازدیګر چېرته دا ملزم سره خپله ماشوم هم وه، او دې تللی دی خراسان کې نه چېرته روجماتي دپارې سودا اخېسته. هلته کې دا مقتول لقمان د سره نور څلور ملګري و، دي ناست وو چېرته. بیا د دې په منځ کې څه تاوتریخوالی، څه بحث مباحثه شوې ده، وال ټکول هم پکې شوي دي. خو بهرحال هغه هلته موجود کسانو دي خلاص کړي دي. دا ملزم هم کور ته راغلی دی، مقتول خپلو ملګرو سره پاتې شوی دی. دغه تقریبا چې کوم دغه شوی دی دا داسې 5:15 خوشا شوی دی. بیا ملزم وایي چې زه کور کې موجود وم، موږ د روجماتي تیاری کولو چې دی ما پسې کور ته رال، زما دروازې لیلت یې ورکړې، چغې سورې کنځل ویلو شو، او زه وایي مجبورا وروتم. چې وروتو بیا وایي هاتاپايي سټارټ شوه، داسې په دیکه دیکه د جایبکوه ته وایي راورسېدو، او هغه ځای کې چې دی نو بیا دا ټول واقعه چې ده چې تماچه رایسته شوې ده، هغې کې م هاتاپايي شوې ده، ډز شوی دی، او دا مقتول چې دی نو دا لګېدلی دی. ملزم د هغه ځای نه تېښته کړې ده. مقتول چې دی نو هغه چونکې هغه ټایم زخمی حالت کې و، دی خپلو ملګرو هسپتال ته رسولی دی، خو دی وفات شوی دی. او ملزم بیا د تېښتې کوشش کولو، خپل کور یې پرېښود، بل ځای کې یې پناه اخیستی، بیا د هغه ځای نه بل ځای ته منتقل کېدو. خو بهرحال پولیس پارټۍ په اطلاع باندې ډېر ټیکنیکل طریقې سره دی ارسټ کړو، او نن یې ولې کسټډي اخیستی ده. 2 ورځې کسټډي میلاو شوې، دغه روان دی، د تفتیش شروع دی. او اصل حقایق چې دي، مزید چې کوم حقایق دي، هغه به انشاءالله په سپی محصل راوستی شي. دا راته ووایي چې ملزم په څونه وخت کې گرفتار شوی دی؟ د وقوعې نه بعد ملزم چې دی نو تقریبا 2 غنټې
کې چې دی نو هغه ګرفتار شوی دی. علای قتل برآمد دی؟ علیه قتل خو لا نه دی برآمد، خو د هغې د برآمدګۍ لپاره کوشش جاري دی. دوی به چې دا کار روزګار کولو د دې تعلق د څونه وخت نه و؟ دا ملزم چې دی نو دی د 3 کالو نه دی کلي کې آباد دی، د شاه محمد ګړی ته د کډه راوړېله، خپلو بچو سره آباد دی او تعلق د دې چې دی نو داسې د کال دونه شروع شوی دی، چونکې دواړه د یو پیل خلکو، دواړه کاریګرو دغې بنیاد باندې تعلق سټارټ شوی دی. مونږ چې اکثر لورو نو دوست یو داسې ځای دی انعام الله خان چې هغه د بروسې ډېر غټه دایره ده. خلک مونږ تپوس کوو که نه یاره دا زما نږدې ملګری دی، زه پرې ټرسټ کوم، یاره دا ځای مې ورته حواله کړی دی، د ځای چابي مې ورکړې ده، موټر مې وله ورکړو. دوست مونږ زیاته د بروسې چې دا د وینې نه علاوه هټ کې رشته ده چې دې کې د وینې رشته نه وي بلکې د احساس او د زړه رشته وي. نو زیاتر کیسونه مونږ بیا دا هم ګورو چې دوست خپل دوست وجلو، د روجې په خوله یې وجلی دی. اصل خبره دا ده عنایت خان چې که وګورو خلک وایي چې ګیله د هغه چا نه راځي چې هغه سره ډېر نږدې کدي. که نن سبا ټایم کې تاسو وګورئ نو اکثر و بیشتر ورور به ورور سره په لانجه وي، دوست به دوست سره په لانجه وي، یا که تاسو څومره کاروباري مسایل وګورئ نو د هغې هم یو کاروباري تعلق وي، د هغه تعلق باوجود چې دی نو د هغې په منځ کې مسلې مسایل راځي. بل که تاسو وګورئ نو په دې واقعه کې کوم چې دې سره یا پکې ملوث خلک دی، یا مقتول دی، یا ملزم دی، یا د هغې نور ملګري دي، دا ټول امچور خلک دی، ټول کچه دماغ واله دي، مستقل مزاجه خلک یا پراپر میچور کسان په دې کې نشته دي. د دوست چې مونږ مثال ورکو هغه دوستانه چې هغه د میچور خلکو وي، هغه دوستانه چې هغه د خلوص په بنیادي هغه کامیاب وي. خو نن سبا دوستان خو که تاسو وګورئ نو د سوجې په بنیاد باندې هغه دوستان شي، یا د هغې په منځ کې څه کاروباري دغه وي لین دین وي، یا دی چې څنګه دا کسانو دواړه چې دي نو کاریګرو چېرته څه لالچ په بنیاد باندې یو بل ته رانږدې شي، هغه دوستانه شروع شي، نو هغې کې چې دی دا قسم مسلې مسایل بیا ډېر زیات راځي. بله خبره دا ده چې کله خلک مستقل مزاج ني، کله خلکو کې برداشت نه وي، او کله خلک دې ته نه ګوري چې یاره د دې کس ما سره ښېګړه څه ده، یا دا کس چې دی د ده نه ماته په فیوچر کې څه پیدا کیدی شي، خپل لنډ سوچ چې دی نو انسان ډوب کی، هغه بیا په دې لنډ سوچ په وجه باندې نه د ورورولۍ خیال ساتي، نه د رشتې خیال ساتي، نه د دوستانې خیال ساتي، او هغه هر څه چې دی نو هغه په ډوب شي، هغه په سیند ورلو شي. د اعتبار وخت پاتې دی؟ که مونږ وګورو نو دا خو چې کوم مونږ ته مسلې مسایل مخې ته راشي نو بېشکه چې دا خو د حابیل او د کابل نه را روانه سلسله د جرم او دا بم وي، دوکهدهي، فراډ او دا هر څه بم وي، خو مکمل تیاره نه ده. تاسو که د دنیا کې وګورئ نو اوس هم ډېر بهترین دوستان شته، ډېر بهترین خلک شته دي، په یو بل باندې خلک ډېر غټ غټ اعتماد کوي، یو بل سره خلک ډېر زیات اخلاص کوي، یو بل سره خلک ډېره زیاته غټه منډه وخي، یو بل سره ډېره زیاته قرباني کوي. که تاسو وګورئ نو زموږ په وطن کې د غربت ریشو ډېره زیاته ده، او چې څنګه د رمضان میاشت شروع شوه تاسو وګورئ خلک په کروڑونو روپو کې زکاتونه ورکوي، خیراتونه ورکوي، غربو سره امداد کوي، خلکو ته کورونه جوړوي، د خلکو د بچو ودونه کوي. دا ټول چې دی نو دا اعتبار دی که نه، دا هغه خلوص دی، دا هغه اخلاص دی. ملزم گرفتار دی، خپیمانتیا شته؟ بالکل خپیمانه دی، او هغه دا اظهار کوي چې څه وشو نو دا خو ونه شو. خو ما څنګه تاسو ته ووایي چې اوس خو لا دا وقوعي 24 ګنټې هم نه دي مکمل، ملزم هم گرفتار دی، د هغه کسټډي هم شوې ده او ابتدایي مرحله ده. نو موږ شواهد راغونډو او تفتیش چې کله کنکلود شي نو د هغې نه بعد چې دی نو بیا به جمله حالات چې دی بذریعه چالان سبمیټ کیږي عدالت ته انشاءالله. ګرانو کتونکو، د ډي ایس پي انعام الله خان خبرې تاسو واورېدې. دا هم یو نصیحت دی. د روجې په دې زبرګه میاشت کې که مونږ وګورو دا 3 واقعه ده، خو دا هم پکې مونږ زیات نوٹ کوو چې یو دوست خپل دوست وجلی دی. دا بې صبري ده یا ناپوهي ده. همدغه خبره ده چې د مشرانو په صف کې ناسته نشته دی، حجره جومات کې هغه ناسته نشته دی چې کم کې به پوهه وه. زیاتر هغه اولاد چې د خپل والدین په خبرې هم اثر نه کوي، همدا دغه ویناوي چې ته نه پوهېږې پلار او زه ډېر ښه پوهېږم. انجام یې بیا همدا وي چې هغه د نږدې او د خپل دوست د لاسه هغه بیا قتل شي. وجه هم دی چې دا ناپوهه وي. پلار د هغه دپاره ژوندی هغه کتاب دی چې هغه زندګي تېره کړي، د خپل بچي ته هغه کتاب دی هسې ورکوي، پوهه ورکوي،
ورکي تربیت ورکي خو دغه اولاد والدینو ته اکثر مونږ ورو چې ته نه پوهېږي پلاره ته نه پوهېږي مورې او زه ډېر ښه پوهېږم. ګرانو کتونکو دې کې هم دغه نصیحت و چې د مشرانو سره ناسته زده کړه پکار ده پویا او عمل په خبرو باندې پکار دي. هغه اولاد هغه بچي مونږ کتلی دي چا کامیاب دي چې د پلار حکم یې منلی دی د مور تایید د خبرې کړې دی. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. مونږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.